أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. سورة بقرة آیات کریمه 219. مونږ ویلو دې باب کې اتلس احکام د کور د جوړښت لپاره ذکر کړي. دا نه مونږ درې ویلو. نن د څلورم حکم ذکر کړي د فار د دې چې ملک امن راشي او د کور جوړښت په څنګه راځي. نه څلورم حکم ذکر کړي. نو فرمایي یسألونک تپوس کې سان عن الخمر په باره د شراب وڅکلو کې والمیسر په باره جواری کولو کې. دا تپوس صحابه کرام رضی الله عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی، لیکن فائدہ د سوال ټول مومنان ته رسي، ځکه یې نسبت ټولو ته وکړی شو. د شرابو حرمت دا تدریجن شوی، قدمه دمه راغلی، لکه سوره نحل آیات کریمه 67، سوره نساء آیات کریمه 63، سوره بقره 219، سوره مائده 90 کې. دا ولې تدریجن شو، فرورو شو؟ دا یې وجه دا ده چې ټول عمر عادت، خصوصا د نشې عادت پرېښودل په انسان باندې انتهایی ګران وي. علما فرمایي فصام العادت اشد من فصام الرضاع، چې عادت پرېښودل د تی پرې کولو نه زیات مشکل دي. ماشوم تی پرېښودی شي، لیکن نشه‌یي سړی په یو ځل نشه نشي پرېښودلی. د دې وجې نه الله پاک ورو د شرابو منع وکړه. اول نه دا وی چې دا شراب ښه شی نه دی، بیا وی د شرابو په حالت کې او د نشې په حالت کې مونځ ته مه نږدې کېږئ. بیا سوره مائده کې ډایرکټ شراب بند کړو او حرام یې کړو چې دا ډسکی مو. دا تفسیر کړی د معارف القرآن 524 صفحه 1 جلد. دارنګه تفسیر حسن الکلام 143 صفحه 2 جلد. او خمر په عربی کې پردې ته ویلی شي. نو کله چې انسان شراب وڅکي د په دماغ باندې پرده راشي، بیا د پاک او د پلید تمیز نشي کولی. دارنګه د خپل فردي تمیز نشي کولی. والمیسر یو د جواری باره کې هم تپوس کوي. دې کې د جواری ټول اقسام داخل دي. کوم شي کې چې شرط وي نو هغه په جواری کې داخل دی. تفسیر کبیر 46 صفحه 6 جلد. قل پیغمبر اوه دی تفیهما اسم کبیر، په دې دواړو کې لویه ګناه ده. ومنافع للناس، وقتی فائدې پکې د فار د خلکو دي. وقتی فائدہ په جواری کې او په شرابو کې دا ده. شرابو کې ظاهري دا ده چې شراب یو سړی اخلي خرڅوي نو دی مالدار او ګټه پکې کوي. د دې مثال لاس دی لکه کوم سړی چې نن سبا د چرسو کاروبار کوي، دی اکثر مالدار یا پوډر ایرون خرڅوي، سمګلینګ کوي، نو دی په دې کې ډیره ګټه کوي. دارنګې نوره نفع پکې طبیبانو په نزد دا ده چې دې کې هم ختمیږي شراب وڅکلو سره. دارنګې وقتي خوشحالي پې حاصلېږي. دارنګې خوراک هضم کېږي د شرابو د وجې نه. دارنګې قوت با حاصلېږي په بعضې نشو سره. او په جواری کې خو دا ښکاره ګټه ده چې بغیر د تکلیف نه سړی مال ګټي او په لږ ساعت کې ګټي. هو الله وایي چې دې کې نفع ده، خو لیکن ګناه د نفع نه لوی دی. واسمهما، او ګناه د دې اکبر ډېر لوی دی، من نفعهما د نفع د دې نه. ویسألونک تپوس کې ستانه پیغمبره ماذا ينفقون، چې څه خرج کړو او څومره خرج کړو. اول نه دا ووي چې ویسألونک ماذا ينفقون، څه خرج کړو. نو ورته ووي چې هغه شی خرج کړئ چې هغې کې ستاسو دپاره خیر وي. او بچی خرج کړو نو په مور پلار یې خرج کړئ، په یتیمانو، خپلوانو، مسکینانو، مسافرو باندې خرج کړئ. او الله پاک ستاسو په نیکۍ باندې پوهه دی. نو اوس وایي چې څومره مال خرج کړو. نو کل العفو، کوم چې زیات وي ستاسو نه، ښه څیز وي او زیات وي، بس دا خرج کړئ، د الله لار کې ولګوئ چې تاسو ته اسان وي. تفسیر قرطبي 2 جلد 1 صفحه.
كذلك دا شان يبين الله بيان الله پاک لكم تاستا الآيات آياتنا فلعلكم دفات دي تتفكرون في الدنيا چې فکر وکړئ په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ويسألونك تفوس کې ستانه عن الیتاما په باره د یتیمانو کې تفوس دا چې دی موږ ځان سره په خوراک کې او په مال کې شریک کو غای جواب وشو او شریک کې خو لیکن د دې د مال نه ځان وساتای اسنه چې بې ځای خرج کړي قل وای پیغمبر اصلاح لهم خیر اصلاح کول د دې لپاره ور دي وین تحارتوهم او که شریک خرج کوي دوی تاسو سره مالونه فل پیخوانکم نو بس دی رونه دي تاسو په سبب دی ایمان دي چې دی مؤمنان دي تاسو مؤمنان دي والله والله يعلم المفسد فی جنی فساد کوونکې من المستحید اصلاح کوونکې نام یو سړی په خپل دا وی چې زه خو د یتیم کفالت کوم د فالنه کوم دې دپاره چې الله ما نه رضا شي نو الله وي زه په داسې سړي نه پوهېږم یو سړی داسې چې هغه ظاهر کې وي چې زه د کفالت او فالنه کوم لیکن چلې د هغه مال ته جوړ کړی نو الله وي دا فسادي هم زه پېژنم ولو شاء الله که چېرې رضا شي وی د الله لأعنتکم یقینا تکلیف کې وای چولی وای تاسو ان الله یقینا الله عزیز زورور دی حکیم خاوند حکمت دی یو ځل بیا یسألونک عن الحمر والمیسر تفوس کی ستانه پیغمبر په باره د شراب او د جواری کې قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس تو ورته وایي دې دواړو کې ګناه لویه ده وقتی نفع پکې د فار د خلکو سشتا و اسمهما اکبر من نفعهما لیکن دا واورئ چې ګناه د دې دواړو نفع ده کېږي د نفع د دې نه لویه دې ګناه لویه ده ویسألونک ماذا ينفقون تفوس کې دي ستانه چې د کوم مال نه خرچه وکړو د الله لار کې کل وی پیغمبر العفو چې ستاسو د حاجت نسیوي کذلک یبین الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون دارنګي بیانې الله تاسو ته احکام فل د دې لپاره تتفکرون فی الدنیا چې فکر وکړئ په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ويسألونک تپوس کې ستانه عن الیتاما په باره د یتیمانو کې قل وایي پیغمبر اصلاح لهم خیر اصلاح د دې لپاره غوره ده وان تخالطوهم فاخوانکم کچری دی شریک کی تاسو سره هر چا خپله نو فاخوانکم ستاسو وروڼه دي والله یعلم المفسد من المصلح یقینا الله فی جنی فساد کوونکې نو اصلاح کوونکې نه چې چا کې فساد دی او چا کې اصلاح ده ولو شاء الله لأعنتکم کچره غوښتلی الله نو ضرور به تاسو تکلیف کې اچولی وی ان الله یقینا الله عزیز حکیم یقینا زورور دی او حکمتونه والله سبحانه وبحمده